زیا د وړوکې د کوم جوړي که نه ایدي بابا شهید شوی دی ایدي بابا مړ شوی دی خو ایدي بابا مړ دی ځکه د جوړي کسې د پټور سره دی بابا والا پټور سره دی وړونو اوس مو ته خپل خوږ زوی عاطف علي موبایل کې یوه ویډیو ولیدله ما ته راغللو تاسو اورېدلی چې بابا د وړوکې ویلې جوړي د چا پټور سره دی دا ویډیو به تاسو په موبایل سکرین باندې کسوئ یوه دا ویډیو دی یوه د اهل سنت ورور ویډیو دی هغه کوم ډول مشکلاتو نه ډکې خبرې کوي اول تاسو نه زه دا ویډیو کسوم دې په باره کې بیا مزید لږې خبرې درڅه کوم دا ویډیو لږه مو څه په راوښتو زه نن پنځمه شپږمه ورځ ده زموږ کور کې بچی نه خانه دی ته یقین وکړه په خدای باندې په موږ نه ګورې موږ چې مو بچی نن پنځمه ورځ چې ترکاري کې نقام کې ماړې نه دي کولي بېګا مو څلوېښت روپۍ ګوډه اخیستې دي شړایخ مو ته وښیل وکړ څاښت سره مو شنې ترخې چې ایسکلي دي اوبو کې مو نغان پورې کړی مو وخوړلی دی وایي مو بچي پوه شوه دا د سرنوستې خلک وایي چې یاره دا مته وایي صاحبو ته څنګه هغه مو پسې راپسې دی دا وړکې د خلک پورې کړي کیلې به کوي شیرې مړه دی شي واجي نه چې نه وروڼه شته نه ترونه شته نه خلخانه شته شته دي خو اوس مو نشته دي بس مو دا ته منډه تړي کوم خو نه کوم نه کوم ځای سره پوښ ولې کني خاموش بری مو دې خطر دې پرې تیریږي ایمولات پوښ ولې یو خدای ته پاتې کده کې زه درې کوم به ایمون کې شاپیز پنځه وخت سمس کوم کنه ټول مسافر ته ځو کوم خو دا کوم څه ځای مو بل کې بچي دغه بیا تاسو پښتنه وکړو سپه مو باندې کوم حالات یریږي نجیب نو ویډیو به تاسو ارد ویلې دلی وی یو طرف د اهل تشهید کوم معصوم بچای د خپل شهید پلور کوم مډل تصویر اخسته و هغه رب الجلال ته علم دی چې هغه ته څومره تکلیف وي څومره درد وي هغه درد د موسم معصوم ښکلی زوی ناست دی دا محسوسوی شي ویلي چې کله زه کور ته راشم دوی کومه مینه زه کسم که نه نو خدای هیڅ کله یا یتیم چوک ما کې ویلي چې کله چوک یتیم شي که نه هغه داسې وایي دغې دنیا کې بیا که هر څه دنیا ورته ښه شي که نه خو یتیمۍ ډېره سخته دی که بل طرف مو لږ سوچ وکړو یو اهل سنت مطلب کوم ډول تکلیفو سره خبرې کړي دي کوم ډول مشکلاتو سره خبرې کړي دي چې نن تقریبا پنځمه شپږمه ورځه کېږي ما سا کور کې دومره څه نشته چې زه یې وخورم بېګا مو ګوډه راخوستله ګوډې سم شنې چای وڅښل اوس د بګن د شتګر دا خبرې کوي چې یاره موږ یاره نه پرېږدو په موږ باندې چوک راشي موږ به داسې وکړو موږ به داسې وکړو نه موږ چوک اپریشن مو کې کولی شي او نه موږ چا ته اجازات ورکوو که چیرې هر څه کېږي موږ به اهل تشي په دغې لارې هېڅ قسم نه امدورب پرېږدو نه خوراک سامان پرېږدو څه بیا راځي بیا به کنوایه ویو بیا راځي همداسې ګوډې به بیا سېځو هغوی ته زه یو پیغام ورکوم هغو دهشتګردو ته ورکوم ویلي چې اوس ناست دي هغه افغانستان نه راغلي دي چې کومه ډل مطلب بدماشۍ سه کومه ډل ټیک ټاک ونی او په سوشل میډیا باندې د ویډیو شیر کوي هغوی ته زه پیغام ورکوم که تاسې دومره د غیرتمند زمن وئ که نه نو تاسې نن څه کوم دغه اپریشن نوټیفیکیشن واورېدلو نو تاسې چیغې چې کومې دي اسمان ته اوچاتې شولې ورقریب به مو کسو چې د کوم راغلي دهشتګرد دي که نه دا به ټوله تاسې نه تښتي او د بګن والا چې کوم لږ شعور والا وي تاسې کې چوک شعور والا وي موږ خو محسوسېږي نه چې تاسې کې چوک شعور والا وي لکه شعور والا درکې وای تاسې کې نو تاسې به کنوایه کې واړه بچي زنانه نو مطلب چې کوم قتل عام تاسې کړی دی که نه هغوی سزا خو تاسې بار بار دا خبرې کوي چې موږ بګن بازار شوی دی موږ سره ظلم شوی دی موږ سره زیاتی شوی دی نو کوم الفاظو سره تاسې مو پوه کړو ظالمانو د پرون چې تاسې کومه کروایي وکړله پرون چې تاسې د کوم نقصان اهل تشي ته ویل کو کروڑو نقصان تاسې ویل کړلو مزید تاسې بیا یا هغو نه سباړه نه دی شوي او داسې په سوشل میډیا تاسې خبرې شیر کوئ که نه چې تاسې یو داسې جنګ طرف روان یوئ یو داسې جنګ طرف چې هغه به بیا انجام ډېر سخت وي داسې انجام به وي که نه چې دا خو که چیرې د فوجي اپریشن د کې وشو لکه ګزاره به وشي که چیرې بیا یو بل جنګ د اهل تشي او اهل سنت منځ کې وشولو
نه کې به دوره خونریزي وشي هم اهل تشیع او هم اهل سنت طرف. نو زه خو یم څه کیدای شي بیا سړی په د قبرو یاستړی شي. په یوه خبره داسې درته وکړم د اهل تشیع کوم صبر وکړلو که نه داسې ته بار بار یم چې کومه صبر پیمانه و هغه ختمه شوي دی. خدای دې نه وکړي خدای دې نه وکړي که جنګ ولګېدو بیا دې آیم هم اهل تشیع و هم اهل سنت هغه نقصانونه به وشي چې بیا به د دنیا ورته حیرانه وي. یو ورته بیا په دغې ویډیو په ذریعې حکومت تاسو ول کوو خپلو چې څوره زموږ قوم مشران دي کشران دي هغوی ته سوال کوو نو یو ښه اقدام وکړئ یو ښه سوچ وکړئ یو ښه فکر وکړئ. صحیح دی کوم ډیډلاک اهل تشیع ورکړی دی هغه ټایم مو ډېر مطلب کم پاتې شولو. نو تاسې ته سوال کوو چې یو نیم داسې قدم اوچات نه کړئ که چیرې بیا جنګ وکړو مطلب بیا مثال خونریزي وکړو بیا میندې خویندې بوري کړو بیا خویندې کونډې کړو خو بیا یا دغه مسله چې کومه دی حل کېږي نه بیا به مثال هم اهل تشیع ته و هم اهل سنت ته مزید مشکلات زیاتېږي کمیږي نه. مو دا امید لرو چې د کوم نوټیفیکیشن د مو سرکار جاری کړی دی په دغه زر په زر عمل وکړلی شي چې کوم خوارج رغلي دي کوم دهشتګرد رغلي دي په کار د هغوی په خلاف سخت ترین اکشن واخیستلی شي هغوی سره داسې اپریشن وکړي چې بیا آینده دپاره دغې علاقې کې هم اهل تشیع او هم اهل سنت سره بیا داسې ظلم زیاتی ونه شي. نو امید لرم چې انشاءالله په دغه به حکومت او د موږ قوم مشران د موږ کشران یو ښه روغ سوچ و فکر کوي چې د کوم مثال د جنگ ماحول جوړ شوی دی دغه نه به زر په زر د اکبر مربسي رب ته به سوال وکړو چې پاکه پروردګاره د موږ کومه پاکه خاوره دی د موږ کوم ښکلی وطن دی مزید خونریزۍ نه بچ کړي هلته یو داسې امن قایم کړي چې هغه هم اهل تشیع او هم اهل سنت دپاره تا قیامته پورې امن وګرځېږي هغه علاقه د امن ګهواره جوړه شي. او رب ته دا سوال کوو چې څومره مثال خوارج رغلي دي دغې خاورې باد کوي خدایه هغه ته په خپل قهر و عذاب ګرفتار کړي چې هغه همیشه دپاره نیست و نابود شي. امین ثم امین. محسن نجیب تراو کو اجازت مهربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.